دا کتاب دی صحیح ابن حبان. زید بن ارقم رضی الله عنه فرمائی ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال لفاطمه. زید بن ارقم فرمائی چې نبی کریم علیه السلام فاطمه الزهرا ته وفرمایل او الحسن والحسین او حسن او حسین ته نبی کریم علیه السلام وفرمایل انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، چې څوک تاسو سره جنگ وکي نو زه په شدید جنگ کې هغه سره. او دا پیغمبر علیه السلام فرمایي، پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې فرمایي نو دا د ځان نه کوي، خپل اختیار نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کریم علیه السلام فرمایي چا چې فاطمه الزهرا سره، حضرت حسن سره او حضرت حسین سره جنگ وکړو نو نبی کریم علیه السلام فرمایي زه د سره په سخت جنگ کې مبتلا یم، د سره زه سخت جنگ کوم او د ما سره په سخت جنگ کې مبتلا دی. تاسو تاریخ وګورئ، چا امام حسن علیه السلام سره جنگونه کړي، چا امام حسن علیه السلام سره مخالفت کړي، چا امام حسین علیه السلام شهید کړي دي، چا د امام حسین علیه السلام سره د جنگ پلان جوړ کړي دي، چا د امام حسین علیه السلام سره مخالفت کې راوتلي دي او د امام حسین علیه السلام خلاف اعلان کړي دي چې یزید سره بیعت کول د الله او د رسول بیعت دي، او امام حسین علیه السلام ته باغی ویلي، امام حسین علیه السلام باندې فتوی لګولي چې دا واجب القتل دی. نو تاسو ګورئ د اهل سنت والجماعت زمون خپل کتب ګورئ چې دا اهل بیت مخالفت چا کړی دی، اهل بیت سره دشمنی چا کړی ده، چا اهل بیت سره جنگونه کړی دي. دې باره کې نبی کریم علیه السلام صریح فرمایي چې چا اهل بیت سره اے فاطمه الزهرا، حسن او حسین تاسو سره چې چا جنگ وکړو، چا دشمنی وکړه، د سره زه په سخت جنگ کې، شدید ترین جنگ کې مبتلا یم او تاسو سره چا سلامتیا درکا، تاسو سره چې چا محبت وکړو نو هغې سالم دي، هغې سره زما طرفه سلامتیا ده. لہذا تاسو خپله مطالعه وکئ د نبی کریم علیه السلام دا حدیث، دا د الله پاک خبرې دي او د نبی کریم علیه السلام چې چا سره دشمني شي هغه سره د الله دشمني، او د چا چې اهل بیت سره دشمني شوه د رسول الله سره دشمني شوه، او چې بیا رسول الله سره دشمني شي دا د الله دشمن دی. لہذا موږ هم د اهل بیتو دشمنانو سره دشمني کوو، چا چې اهل بیتو سره ظلم کړی، چا چې اهل بیت شهیدان کړي، چا چې اهل بیتو خلاف جنگونه کړي دي، موږ هم د هغې خلاف یو. ځکه امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي په خپل کتاب کې چې که زه د حضرت علی علیه السلام په وخت کې وی نو زه به علي سره ولاړم او د علي چې کوم خلاف خلک وو د هغې خلاف به ما تور اوچته کړې وه. موږ الحمدلله هم